جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با رمضان المبارک تا در رسیدو دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی پا دربار کی دعا وقتا رجب ماش چبکل رالا دعا بے کولا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہ مونگ دا پارا دزبرگ پا میاش کے او دا شو قدر پا میاش کے برکت واچوا او اللہ مونگ رمضان تا ورسوا مونگ ممدا دعا کو بلغنا رمضان ربا مونگ رمضان تا ورسوا دا رمضان رحمتنا دا رمضان برکتنا حاصل کو اللہ تبارک و تعالی تا دا نزدیکت بہترین ذریعہ رمضان المبارک تے سرور عبادات تی منز روجہ حج زکاة منز او زکاة تا دا اللہ تبارک و تعالی دا صفت دا جلال مظاہر دی او رمضان او حج دا دا عشق مظاہر دی دنیا کی یو بنی آدم پا مجازی عشق کی مبتلاوی د چا سره مینه وي نو د ډېر غم د وجې نه دې بني آدم له خوب نه ورځي خوراک کاکې زړه ته نه کېږي مومن بني آدم د خپل رب سره محبت کوونکی دی د خپل رب محب او عاشق دی والذین آمنوا اشد حبا لله نو مومن بني آدم د خپل رب په محبت کې د خپل رب په عشق کې د خپل رب په ملاوېدو کې د قرب د الله په ملاوېدو کې د عاشق غونډه کې د ورځې وږی تږی ګرځي د شپې ولا خوب نه ورځي نو ټوله شپه په دراوو کې په دعاګانو کې په نوافلو کې د قرآن په تلاوتونو کې تېره کړي دنیا کی چکل پا عاشق باندې خپل عشق او مینه زور وکي نو عاشق پلب کډه کوډه واخلي او د خپل محبوب او د معشوق په در کې دی رشي د مجنون د یوې زنانه سره مجازي وقت عشق لاړ بشو داغه په دروازه کې بناستو داغه د در د سپو خپې به خولولې د دې سپي د خپې زما د محبوبې په کوڅو کې لګېدلې دي په مومن بني آدم باندې د الله مینه د الله عشق د الله تعلق او محبت زور وکي د رمضان په آخر کې بیا خپل کډه کوړله واخلي د الله په در کې دی رشي اعتکاف ته کینی رب ته به څنګه ماته ملاویږي ما ارسه پرېښودل کور پرېښودو خپله کټ بستره مې پرېښوده ربه ستا په در کې دیره شومه ما ته به ستا وصل ستا مینه ستا محبت کله ملاویږي بیا د هغې نه وروستو د حج میاشتې شروع شي دنیا کې چې کله په مجازي عشق کې بني آدم ترقي وکړي د لیونو غونده کې حیثیت وي جامو نه خبر نه وي په ساراګانو باندې لګي ګرځي منډې وخي کله ګټې ولي نو بني آدم مومن بنده د خپل رب په عشق کې ترقي وکړي نو ګنډلې شوي جامې وباسي د لیونو په شانته د ځان یو دو صادر راتاو کی او لاړ شي هلته کې کله د کعبې نه چاپېره تاویږي منډې وخي کله د صفا او د مروه په منځ کې لګیا دی منډې وخي کله مینا ته ځي او کله عرفات ته ځي کله د لیونو په شانتې ګټې راواخلي شیطان پې ولي ربه ته به ما ته کله میلاویږي ستا قرب ستا مینه ستا محبت به ما ته کله میلاویږي دنیا کې چې هر کله عشق زورو کې په مجازي عاشق باندې اخیره مرتبه دی چې هغه ځان د معشوق نه قربان کړي
نو دا بني آدم اخر کې د عشق انتها ته ورسیږي ځان د خپل رب د پاره قرباني چونکه د خپل ځان قرباني کول منه دی خودکشي اسلام منه کړی ده نو الله ول د هغه بدل ور کړی دی چې زما بنده د خپل طرف نه یو ساروی حلال کدا د سشو لکتا چې زما د پاره خپل ځان قربان محترمو دنیا کې چې کله په مجازي عاشق باندې عشق زور وکي نو هغه د خپل معشوق سره خبرې کول غواړي زه د خپل محبوب سره خبرې وکم د مؤمن بني آدم محبوب او معشوق ذات د باری تعالی دی چونکه دنیا کې څوک الله لیدلی نشي څوک به ویني موسی علیہ السلام درخواست کی ربا ارینی ما تخپل ځان وخیا انظر الیک تا ته وګورم الله د طرف نه ارشاد راځي موسی علیہ السلام لن ترانی هرگز ته ما لیدلی نشي نو موسی علیہ السلام ہوتا کہ جلیل القدر پیغمبر کلیم الله هغه خپل رب په دې سترګو په دنیا کې نه دی لیدلی بل به څوک راشي چې وبه ویني نو الله تبارک وتعالی د خپل لیدلو په ځای باندې مؤمن بني آدم ته قرآن ورکو دا قرآن وایا دا داسې ده لکه تا چې زه ولیدلم محترم عزیزانو رمضان را روان دی رمضان چرته ضایع نشي رمضان کې خپل ګناهونه په خپل رب باندې معاف کو لعلکم تتقون د رمضان فلسفه د هغې حکمت مصلحت زمونږ رب بیان کړی دی چې تاسو کې تقوا راشي محترمو که رمضان تیر شو او الله دې نه کې تقوا حاصله نشوله نو بیا تاوان دی او سراسر تاوان دی الله دې زمونږ د ټولو د دې تاوان نه حفاظت نصیب کړي اوس د کلک عزم وکړو چې انشاءالله خپل رمضان به په اصولو سې تیرو زه هم عزم کوم تاسو هم عزم وکړئ امام غزالی رحمه الله فرمایي درې قسمه روژه ده یو د عامو خلقو روژه ده او دویم د خاصو خلقو روژه ده او دریم د اخص الخواص ډېر خاصان خلق د عامو خلقو روژه چې په هغې کې درې خبرې موجود شي سحر نه راواخله ماښام د نور د پرېوتلو پورې بني آدم سره د نیت نه د دریو کارونو نه او د دریو خبرو نه ځان بچ کړي خوراک سکاک او د خپلې زوجې سره او د خپلې بیبي سره خصوصي تعلق قایمول د دریو خبرو نه چې کوم بني آدم ځان بچ کو سحر د ورځې د راختلو نه د طلوع فجر نه راواخله تر غروب شمس پورې سره د نیت نه دا زمونږ په شانتې د عامو خلقو روژه ده او فرمایي د دې نه یو درجه باندې د خاصو خلقو روژه ده د خاصو خلقو روژه هغه ده چې په هغې کې د دې دریو خبرو نه علاوه شپږ خبرې نورې موجود شي مجموعي طور نه خبرې چې د چا په روژه کې موجود شوي دا د خاصو خلقو روژه ده درې ده د خوراک نه ځان بچ کړي د سکاک نه ځان بچ کړي د خپلې بیبي سره د خصوصي تعلق د هغې نه ځان بچ کړي د دې نه علاوه شپږ نورې د خپلې ژبې حفاظت وکړي ژبه په دروغو په غیبتونو په دې کې چرته مبتلا نشي نمبر دو د سترګو حفاظت وکړي چرته دا سترګې په داسې ځای کې ونه لګي هلته په کتو باندې زما رب خفه کېږي نمبر 3 د خپلو غوږونو حفاظت وکړي چرته په دې غوږ باندې داسې خبره وانه اوري چې په هغې باندې زموږ رب ناراضه کېږي نمبر 4 د ټول بدن د اندامونو حفاظت وکړي روژه ده نو صرف د خولې روژه نه ده د خوراک سکاک روژه نه ده د بدن د هر اندام روژه ده هر اندام د بدن د الله د نافرمانۍ نه دا محفوظ شي او نمبر 5 د شپې ماښام چې روژه ماتوي په حلاله نوړۍ باندې ماته کړي
حرام رضان وساتي ټول ورځ روزه نیولې ده او الله دې نه کي کما خامې په حرام نوړی باندې ماته کړله د ټولې ورځې د روژې دومره اجر و ثواب نشته دی چې څومره د حرام نوړی په وجه د روژې د ماتولو د وجې د ګناه راځي. او نمبر 6 شپږمه خبره روژه نیولې ده نو برید نه تاوئ چې ما یو غټ کار وکړو د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا عاجزي ربه پته نشته چې زما دا روژه به قبوله شي او که به نشي قبوله. الله که تا په خپله مهربانۍ زما روژه قبوله کړله نو ستا د مهربانۍ نه بعیده خبره نه ده. الله که زما نه الاقتیات وګورې زما روژه د قبلېدو قابله نه ده. دا د خاصو خلقو روژه ده او د دې نه یو درجه باندې د اخص الخواص د ډېرو خاصانو خلقو روژه هغه روژه ده چې په هغې کې نظر صرف د الله تبارک وتعالی په ذات باندې پروت وي د بني آدم خپل روژه ماتې ته هم فکر نه وي. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ام المؤمنین روژه ده وروستنۍ زمانه ده نبی علیه السلام د دنیا نه تللی دی ازواج مطهراتو خواته به ډېرې پیسې راتلې خو لیکن پیسې هغوی جمع کولې نه څنګه به راتلې دقه شانتې به یې تقسیمولې. یو ځل ډېر شی پیسې راغلې نو خپلې خادمې ته وایي دا واخله پلانولی اوسه دا واخله پلانولی اوسه دومره واخله پلانولی اوسه خپله روژه ده. هر څه خلاص شو یو پیسه یو روپۍ هم پاتې نه شوه نو خادمه عرض کی ام المؤمنین ستا روژه ده یو روپۍ یو درهم به دې پرېښی وې ما به پې د بازار نه غوښه راوړی وې کور کې د روژه ماتې څه بندوبست نشته دی په هغې باندې به ستا د روژه ماتې بندوبست هم شوی وې ما ته هم څه د خوراک دپاره میلاو شوی وې. نو هغې ورته په جواب کې فرمایي اوس د وینا څه فایده ده چې کله پیسې وې ما تقسیمولې ما ته به دې یاد کړي چې ټولې پیسې خلاصې شوې اوس د دې یادولو څه فایده شوله. دا د اخص الخواص روژه ده چې خپل روژه ماتې او خپل پېشمني ته هم فکر نه وي. مونږ خو هغې درجې ته نشو رسېدی کم سے کم په دې دویمه درجه کې محنت کوشش وکړو هغې کې ځان ور داخل کو. الله تبارک وتعالی دې د عمل توفیق